محترم مسلمانانو خویندورونو د هر قسمه ټینشن نه د نجات لپاره، هر قسمه حاجت د پوره کېدو لپاره، هر قسمه مشکل د ختمېدو لپاره یو وظیفه را سره وکړئ. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو هر قسم مسله را به ختمه کړي. ننان مې بیماریانې به الله پاک ستا د دې وظیفې په برکت باندې ختمې کړي. دغه رنګې څلورو طرفونو ته په تا باندې به د الله پاک رحمتونه دا راورېږي. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده انتهایی مجرب او انتهایی د کمال ده. په ژوند کې مشکلات لري، په ژوند کې ټینشن لري، دغه رنګې په ژوند کې لا علاج بیماری لري. څومره ستاسو زندگی را ژوند دی، په دې کې ستاسو حاجات نه پوره کېږي، حاجات لري، دغه رنګې مشکلات لري. نو همدا وظیفه د حاجاتو د پوره کېدو لپاره ده، د مشکلاتو د حل کېدو لپاره ده، دغه رنګې کاروبار د سٹارټ کېدو لپاره ده، ټینشن د ختمېدو لپاره ده. چې څومره د لوی نه لوی مشکلې د الله پاک ختمېدله، بس صرف را سره دا یو وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز ژوند تقدیر دا به لازمن بدلیږي. دا سوچ وکړئ چې ستاسو ننان مې بیماری الله پاک دا ختموي، نو پته لګي چې وظیفه کې زور شته که نه. دغه رنګې ستاسو هر مسله سره حل کېږي، هر مشکل سره ختمېږي او څلورو واړو طرفونو ته رحمتونه رحمتونه وي. نو راځئ دا وظیفه را سره واورئ، ملګرو سره هم شریک کړئ. زموږ چې کومه لومړۍ وظیفه ده، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله پاک د عرش د خزانو نه دا یو خزانه ده چې امت محمدیه صلی الله علیه و وسلم ته دا ورکړې ده. نو لومړی خبردار شو زموږ چې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دا موږ روزانه سل پیری وایو، روزانه به سل پیری وایو لا حول ولا قوة الا بالله. دویم به زموږ کومه وظیفه ده درود شریف. تاسو یو پیره درود شریف وایي په تاسو لس رحمتونه راورېږي. دو پیرې درود شریف وایي په تاسو باندې شل پیرې رحمتونه راورېږي. درې پیرې تاسو درود شریف وایي په تاسو باندې به 30 پیرې رحمتونه راورېږي. او دغه رنګه څلور پیرې وایي د څلورو طرفونو نه په تاسو باندې درود شریف دا محترم راورېږي. نو چې کومه دعا د درود شریف نه بعد وشي دا قبلیږي. راځئ خپلو دواګانو کې درود شریف هم شامل کړئ، هډې روایي او دغه رنګې ورسره لا حول ولا قوة الا بالله. که مسله نه حل کېږي انشاءالله العزیز ضرور به حل کېږي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.